ما يعفى عنه من النجاسات هغه چې معاف کیږي دا غینا د پلیتونه. د دې نه دا مسله ذکر کړي چې فقهای کرامو د فقه کتابونو کې متعدد اقوال نقل کړي دي په بار دغه اندازې کې چې کوم نجاست معاف ته هغه سره موږ کیږي. خدا باغ وقت کی چې کله ضرورت او یا عموم البلوائی دا غینه بچ کېدل مشکل وي. ما يعفى عنه هغه چې معاف کیږي دا غینه من النجاسات د پلیتونا. تعددت مختلف نقل کړي شوی دي اقوال الفقهاء قولنا د فقهاء فی نوع فبارد قسم کی وقدر النجاسه او د اندازې د پلیتای کی التي قد تصيب الثوب چې یقینا ورشي یو جامې ته او المکان یا یو ځای ته او البدن یا بدن ته ويكون او وی بدا معفوا معاف کړي شوی انها دا غینا یعنی دی بارکی بیا مؤاخذه نکیږي او دې سره به مسکیری شي الا مگر یعنی شرط دا دی ان الضابط یقینا قاعده کلیه چې دا لما يعفى عنه لپاره دا غسو چې دا غینا معافی کېدی شي من النجاسات دی پلیتونا او ضرورتو هغه ضرورت دی وقت ضرورت کې بداسي او عموم البلوا یا با عموم البلوائی مطلب دار چې عام اکثر خلق په دې کې اختوي ما تعذر الاحتراز منها سرد گرانی دلو د ځان بچ کولو د دینه وحصول الحرج او د حاصل دلو د حرجنا والمشقه او د مشقت نفي زالتها داغي په لری کولو کې. د دې نه وروسته اوس هغه طریقې د مختلف قسم نجاستونو د لری کولو هغه ذکر کړي. یعنی مختلف قسم نجاستونه چې پاکيږي په ست طریقو سره هغه تقریبا 9 نجاستونه دي او د هر یو نجاست ځان له طریقه ده. کیفیت التطهیر کیفیتنا د پاکولو لانواع النجاسات لپاره دا قسمونو د پلیتو التي ورد النص ببيانها چې وارد شوی د نص داغي په بیانولو باندې. نو هغه کې د ټول ناول قسم ذکر کړي. تطهير الثوب من دم الحيض پاکول د جامې من دم الحيض د ویني د حیض نه یکونو نو دا وکیږي به فرقه په غرولو د سره وقشره او د لری کولو د سره ثم دلکه بیا په مخلو د سره بیا طرف الاصابع په طرفونو د ګوتو سره ليتحلل دل پارا چرا کوش شي ويخرج او وزي دغه نجاست دغه پلیتی ثم توصلوا بیا بوزي دل پارا بالماء کو ابو سرا. دلیل دې لپاره حدیث د اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها دی. لحدیث اسماء بنت ابي بکر دوجد حدیث اسماء لود ابو بکر رضی الله عنها قالت فرمائی جاءت راغل امرأة يوزنانا الى النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول يا رسول الله اے دا اللہ تعالی رسولا اهدانا یوزنانا زمنا یصیب چورسی توبہ داغی جامیتا من دم الحیض دم ماہوارینا کیف تصنع سرنگ بکیدا. قالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تحته غریب دل پار دا زنانا ثم تقرسه بالماء بیابا اڑی پدی بانیو با ثم تنزحوه بیابا نچوڑی دی لپارا ثم تصلی فیه بیابا پدی کی منس گئی. دا خو یو دلیل شو. دویم ولی حدیث عائشہ دو وجد حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ قالت فرمائی
كانت جواب احدانا یو زنانه زمنګ تحیزو چاغ به حایزه کېدله ثم تقترس الدم من ثوبها بیا به نچوړو لوینا د خپل جامې نه اند توریا په وخت پاکای داږي کی فتغسلوا پس دا به وینځلا وتنزح على سائره او په دغه ټولې جامه باندې وای ترمکا کولا ثم تصلي فی بیا وای پدې کې مسکا واذا ارادت المرأه او کله چې اراده کی زنانا ان تستخدم عودا چې استعمال کی عود لرګی لرا او غیره یا سوا د دینا لتزيل الدم به دې لپاره چې پاغي سره وینه لري کی او ان تغسله بالماء یا او وینځي دې لپاره په بو باندې وصابون او په صابون باندې ونحوه او دغرانګي من المنظفات داغ سيزونه چې پاکول کی او احسن دا ډیره ښه طریقه ده دلیل دی لپاره هغه داري لحديث ام قيس دوجه حديث ام قيس بنت محصن قالت تجدي فدا فرمای سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما النبي صلى الله عليه وسلم نے تپوسو کو عن دم الحیض مبارد وینی د ماهواره کی یکونو چشی فی الثوب پجامه کی قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل حکیه بضلعین وگرو دل پارا پا پخت سرا واغسلیه او وینز دل پارا بمائن بوبو وصدر او ببیر بانی تطهیر الثوب من بول الرضیع دویم قسم ذکر کی اغدا چې جامه پاکول د میتیازو د ماشون ناغ ماشون چې هغه د پیس کی او نور خوراک نه کوي خو رضیع نمراد علق تذکر جنائی میتیازی میں وینزلے کی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی یغسل وینزلے کی من بول الجاریہ میتیازو دا ماشونی جنائنا ویرشو او ترمکب کی من بول الغلام دا وجد میتیازو دا علقنا درم تطهیر الثوب من المذی پاکول د جامع د مزینا لما ارکل کان المزی چوی مزی مما دا سنا یذر حدوثه چې مزید هغه سنا دا چې داغه واقع کېدل ډیر زیات ارچا ترازی وتعم به البلوا عام دې په سره مبتلا کېدل دیو جنت جات تخفیف فی تطهیره راغلی دا ثانی مبارد پاکوالی دلی کی من الشارع د شارع علیہ الصلوۃ والسلام فیکفی پس کافی دا یرش الثوبہ چی ترمکو کل اکڑی شی پجامی بانی بالمائی کو بو سرا فی مکان المزی باغ زیبانی چکم زیبانی مزی لگی دیوی لحدیث دوجد حدیث سالم بن حنیف رضی اللہ عنہ انہو کانا چاغتبا چاغو یلقا چاغتبا ملاوید من المزید مزینا یعنی دیر مزید باغتا واقع کدل شدتا سختی وعینانا قصص فقال پساغوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا کیفا سرنگی بما یصیب الثوب منو سرنگی کارو کرشی پاغس سرا چورسی زما جامع تردغ مزینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی کافی تال پارا چی تواخلی یو چون اوبا فتنزح به ثوبکا فستترمکا کی پدی سرخپلا جاما حیث ترا کنزی چیوینی انہو قد صحاب منه یقیلن داغی ترسیدر دی داغینا سلورم قسم پاکول داغ جامی آغا جولی د جامی د زنانا د زنانا کما جولی یعنی د جامی آغا کچھ طرف چیز رنوی آغا پلیت شنو سنگا با صفائی کی اذا تنجسا کلچی پلیچی ذیلو ثوب المرأة اغا جولی دا جامع دا زنانا فإنہو بس یقینن دا یطہرو پاکیگی بملامسته پلگیدلو دا دی للعرض پزمکات طاہرہ چپاک کزمکوی یعنی چپاک کزمکا بانی دا کپڑا راخ کلیشی وزدا پخول پاکیگی دلیل فقص علت پس یقینن تپوس کرو امرأتون یو زنانا
ام سلمہ رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم چې دا نبی صلی الله علیه وسلم بیبی وا فقالت پس دیوی امرات یقینا زیو زنانه اطویل الذیل چې زما د جامدا جوړه وجوده دا وامشی ذلکما فی المکان الخذ باغ زیبانی چې پلیتوی سبق فقالت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی یطهره پاکی دل پارا ماغس بعد وچیر صداغین کما پاک از مکرائشی پاک صدا پخبل پاکی پینزم قسم تطهیر اسفل النعل پاکول داغا سبلای لان دی طرف دا بسنگا پاکی نو پری کی ذکر کیا نبی سعید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد کل چراشی او تنستاس نجمات فلیقلب خامخ وادیڑی نالی پل سپلید اللہ نی طرف لپاس واڑی ولینظر فیہما پری کی دیو گوری فین را پس کچری دیوینی خبصا پلیتی فلیمسحو بالارض داری پزمکا بنی راکائی نو دا غزمکا بنی راخکل پدی سر دا سپلی پاکیگی پیزار پاکیگی ثم لیصلی فیہما بیاری خامخ پدی کی وضو کی پدا پیزار کی شپگم قسم تطہیر العنا پاکول دا غلوحی چکل پاگی کی خلوی الکلبس پہ باقی کی حدیث ذکر کیا نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی طهورو پاکول انایا حدیکم دلوخی دیوتن استاسو اذا ولغا کلچی خلوی فی پاکی کل کلبس پہ ان یغسلہو ویزی بدل پارا 7 مرات الوزلا اولاہن بالتراب اول ظلب بخاور ویزی اوم قسم تطہیر جلد المیتت بالدباغ پاکول داغا سرمند مرداری دا مرداری آغا سرمند جیر پاکول پا دباغت سرا لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد بیناد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دبغ الإحاب کلچی دباغت ورکشی آغا سرمند پارا فقط طهور یقیناً دابیا پاکی فقل خدغا دباغت سرچی دا پاکی اتم قسم تطهیر الارض پاکول دزمکی من البولی دمیتیازنا ونحوی وداسی یکونو نداو کیگی بصب علی چداو پدیوانی واری لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم حکم کړو بیراقت الماء علی بول العربی په اړول دوبو باغ امتیاز د باندې چې باندې فل مسجد چا باندې چې جماعت کې امتیازي کړی وینما یقینا دغه امر حکم کړو بذالک پریمانی استعجالا د وجر تا دینا للنظافه لپاره د پاکوالی وإلا کدغه سی پریخه فلو ترکه پس کچری پریخه و حتی تذیب الجفد ازمکه وچشه و ذهبا او تلی اثر النجاست اثر د هغه پلیته طهورت ازمکه په پاک شی وا نهم پدی کی قسم دے تطهیر البیر پاکول دا کوئی او السمن یا وړو اذا وقر فيها نجاسه کله چې پدی کی پلیتی ورزیږي ويكون بنزح نو دا کوی به پاکیږي په وستلو د وبو سره چې ټول یو ته وباسي او ورځي و اداره النجس او لری کول د هغه پلیتی چیز وما حوله اواج چاپیره داغی نوی کله چې په وړو کې ورزیږي لکه منګ په ورزیږي مثلا په وړو کې نو وړي چې کله خیمه داغه چار چاپیره کوم د منګ کا وړي چې کوم لګیدلی هغه ورزي او منګ په نو ورزي ويبقى سائره او دا باقی پاتې کې دا نو ټول طاهرن پاک لحدیث ابن عباس دوجد حدیث عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما یقینا نبی صلی الله علیه وسلم نے تپوسو کړی شو ان فارتین په بار د منګ کې سقطت چې دا منګ کو ورزي فی سمن بغړو کې فقال فصغرتوي القوها او ورزوي دا منګ وما حولها او چار چا پیر د دینه فترحوها او ورزوي وکلوا سمنکم خپل دا وړي خورای هل یتعین الماء او د جنا بل مسله ذکر کړي ما